الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام यही मस्जिद यही काबा यही गुलजार जन्नत है यही मस्जिद यही काबा यही गुलजार जन्नत है चले आओ मुसलमानों यही तख्ते मोहम्मद है हम रोक रहे हैं बातिल को कोई आए हमारे साथ चले हम रोक रहे हैं बातिल को कोई आए हमारे साथ चले ये रास्ता जन्नत जाता है कोई आए हमारे साथ चले किसी फिरौन को मुश्किल कुशा कह दो ये मुश्किल है किसी दज्जाल को मैं अंबिया कह दो ये मुश्किल है मुझे जंजीर पहना दो मुझे सूली पे लटका दो मगर मैं रहजनों को रहनुमा कह दूँ ये मुश्किल है पमीन मोहब्बत पर शौक़ सरा योज़ल दरूद शरीफ टूल हुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वाजिबुल एहतराम अरबाब ख़ास व आम उलमाए कराम तुलबाए इज़्ज़ाम ज़मादा अहल सुन्नत वल जमात अक़ीदी सरा ताल्लुक़ लरुन को पदीन मयनो गैरतमंद मुसलमानानो द मुहर्रमुल हराम मुबारक मियाँ शुरू दा ची ददी मियाश्ती मुनासबत द हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द शहादत सर और पदी मियाश्त की डीरी लुई लुई वाक़ई मखी तरागली हुई ददी मेश्ती पपेलनी तारीख़ बांधी द अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत हम पेश रागलो और ददी मेश्ती पलसम तारीख़ बांधी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द करबला प मैदान की डीर प बेदर्दी सर शहीद कलले शु ज़मा मुहतरमो अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालुहू द दुनिया दा निज़ाम बतौर इम्तिहान पैदा करे अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अल्लाह पाक फरमाई कि मा दा मर्ग और जवन हम दी द पारा पैदा करे दे ज़ उगोरम सुखा अमल कई माँ तरफ तराजी सुख बद अमल कई माँ तरफ तराजी फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर इख्तियार अल्लाह वर करे दे हर इंसान ता छि अगर ईमान रावड़ी औ का कुफर इख्तियार है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा इख्तियार अल्लाह वर करे दे कनीकी के औ कबदी के खुज़मा मुहतरम अन करीब बेदी इंसान तमर्ग राशि
او چې چاله مرګ راغې بس په دې باندې قیامت شروع. دا به د دې زندګۍ تپوس الله پاک کوي، د علم تپوس بکئی، د ځوانۍ تپوس بکئی، د علم تپوس بکئی، د مال تپوس بکئی. زمکې به زمونږ استاد سخپی نیولې وي، تر هغه پورې به دا ځمکه زمونږ استاد سخپی نه پرېږدي تر څو پورې د دې څلورو سوالاتو جوابات موږ او تاسو ورکړي نه وي. نو د دنیا دا نظام امتحان دی او زما محترمو اوس دا امتحان ختمېدو والا دی، ان قریب نتیجه راوتو والا ده. څوک پاس شو، څوک پیل شو، چا وګټله، چا وبیلله. نو مالدار په مالدارۍ کې امتحان کې، باچا په باچاهت کې امتحان کې، غریب په غریبۍ کې امتحان کې. او بیا د باچا نه 19 تر غدا پورې هر سړی کامیابی غواړي چې زه کامیاب شم. هر سړی وای، هر زنانه وای، هر نوجوان وای زه کامیاب شم. نو کامیابی د الله په احکاماتو کې او د جناب محمد رسول الله په مبارکو طریقو کې ده. اوس د الله احکامات موږ پیژنو نه، د محمد رسول الله طریقو باندې موږ خپل ژوندۍ نه تیرو، نو په ایمان وایا موږ به کامیاب شو. موږ چرته نشو کامیابی دی. کامیابی د پاره معیار الله جل جلاله محمد رسول الله دی دنیا ته راولیو. آغا خپل حبیب، آغا 1,24,000 کم و پیش انبیاء، آغا صحابہ، آغا تابعین، آغا تبع تابعین، ټول پټوله باندې الله د خپل دین نه قربان کو. خدا دین په چا باندې قربان کړي نه دی، دین قربان کړي نه دی. آغا مبارکه چهره والضحى، اے پیغمبر استا په دې مبارکه چهره می دی قسم وی، واللیل اذا سجا، اے پیغمبر استا په دې مبارکو زلفانو می دی قسم وی. زما محترمو چې الله پاک ما چهره باندې عاشق دی، هغه چهره د خپل دین نه قربان کا. ان الدین عند الله الاسلام، دا غي شونډي مبارکي زخمی شولې که زخمی نشولې، دا هغه مبارکه هستی په مبارک بدن باندې لري او زما عزتمندو ګنګین دي خلق ورو ورزول کنا. د هغه مبارک پیغمبر لوریانو ته طلاق ملاو شو کنا، هغه مبارک پیغمبر د وطن نه اوشړلو کنا، هغه مبارک پیغمبر فرمای چې د الله د دین د پاره کم تکلیفونه ما ترا کړل شوی دي، یو پیغمبر تم نه دی ورکړل شي. هغه د طائف واقع تاسو مخې ته ده. خو به هر حال د دنیا دا نظام دا امتحان په تور باندې الله پیدا کړی، امتحان په تور باندې. نن تکړه چې څومره ګناه کې کوا، نن تکړه چې څومره ظلم کې کوا، نن تکړه چې څومره بے انصافي کې کوا، څومره ګناهونه کې، الله تستا په ګناهونو باندې اس پروا نشتا. هغه احد ذات دی، هغه صمد ذات دی، هغه لم یلد ولم یولد ذات دی. بل طرف ته قدردان الله، مهربان الله، زبردست الله، طاقت والا الله تا ته فرمایي اے بندا ونحن اقرب الیه من حبل الورید، زه تاسو ته د شارګ نه زیات نږدې ما او ته چې سکه د تاوینه ما. دا چې په دې موبایل کې څه سرچ کړی دی اغینم الله خبردار ذات ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، پہاڑوں میں دیکھو تو اللہ، سمندروں میں دیکھو تو اللہ، جنگلوں میں دیکھو تو اللہ، جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ، ان جانوروں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ، سمندروں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی موجوں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ، مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ، آسمانوں میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، بارش میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ. ہاں آغا اللہ نہ منگ پٹی دے نشو ادا عرش نہ د فرش تماشا کئی. اے زما بندگانو تاسو زما د دین سره څه شروع کړی دي؟ کله چې مؤذن وای حی علی الصلاة، الله پاک ګوري د عرش نه د فرش تماشا کوي چې دا خلق دا زما د عشق او د محبت دعوی کوي. اوس د دې دا عشق او محبت چې کله دا جمعة المبارک دا مبارک ورځ په دې بندگانو باندې الله پاک راولي،
خو چې کله اذان وشي دا به تولیه په اوږه کې او بیت الخلا ته به روان شي. پکار دا وه چې د جمعرات په ورځ باندې د مازدیګر د مونځ نه ما او تا د جمعې مبارکې ورځې دپاره تیارې شروع کړې وې چې سبا د جمعې مبارکه ورځ ده چې په دې ورځ باندې دعاګانې قبلېږي. نو زما محترمو نن مسلمان ولی په تنزل روان دی؟ نن په هر ځای کې مسلمان ولی خواروزار دی؟ د دې واحد وجه دا ده چې دا یو دعوه کوي زه مسلمان یم، بس زه مسلمان یم. دا د مسلمانۍ د یوې خبرې نه خبر نه دی، دا د مونځ د مفسداتو نه خبر نه دی، فرایضو نه خبر نه دی، واجباتو نه خبر نه دی، دا د خپل پیغمبر د مبارکو طریقو نه خبر نه دی، دا د الله احکامات نه پیژني. د ده نه ته تپوس کوه د اسلام متعلق، دا غریب بس صرف دا یو ټکی ورته ذهن کې اچولی دی چې زه مسلمان یم، زه مسلمان یم. کله موږ او تاسو صحیح مسلمانان شو، په رب کعبه قسم دی کافرانو کې بیا دومره جرأت نشته زما استاد قرآن بې حرمتي وکړي. دا چې نن بې حرمتي کوي ورته پته د مسلمان پاتې نه دی، مسلمان کې هغه جذبات پاتې نه دي، د مسلمان هغه لشه هغه ویستلی شوه. مسلمانان نارینه زنانه خواهشاتو پسې روان دي، دنیا پسې روان دي، څنګه به گاډی واخلم، څنګه به کور جوړ کم، څنګه به کاروبار، څنګه به بار ملک ته لاړ شم. هر سړی په دې محنت او کوشش کې لګیا دی، خو په دې کوشش کې څو کم ډېر کم خلک دي چې زما ایمان به څنګه جوړ شي، زه به څنګه تهجد گزار جوړ شم، زه به څنګه مونځ گزار جوړ شم، زه به څنګه پردې والا جوړه شم. په کورونو کې زنانه لوپټه ورته په سره وه، وایي زما سا ډوبېږي، زما سا ډوبېږي، ړمې خرابېږي، برقه ورته په سره وه. نن زنانه ته لوپټه په سرولو کې شرم راځي، نن زنانه ته برقه په سرولو کې شرم راځي، نن نوجوان ته ټوپۍ په سرولو کې شرم راځي، ګیره پرې خوستلو کې شرم راځي، د خپل پیغمبر مبارک طریقو باندې زندگی تیرولو کې شرم راځي. هغه پیغمبر ته به څنګه مخامخ کیږو؟ د هغه پیغمبر هغه نوسی حسن او حسین، الله رسول فرمایي چې دا د جنت د نوجوانانو سرداران دي، زما دا دو نسی. فاطمه رضی الله تعالی عنها جنتی دا، علی المرتضی جنتی دی، ابو بکر صدیق جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، دا ټول جنتیان، اهل بیت جنتیان. خو زتانه تپوس کوم د عربو په شګنل ازمکه باندې په سخته ګرمۍ کې، په هغه سخته ازمکه باندې، په سخته خاوره باندې، په ګرم ازمکه باندې لاسونه اوچت شوي دي او 15 غنټې دعا کوي. نو دا دعای د چا دپاره کړې ده؟ د خپل امتیانو دپاره کړې. نن هغه امتیان د خپل پیغمبر سره څومره بې وفایي کوي لګیا دي، د هغه پیغمبر د چهرې نه موږ نفرت کړی دی. سر یختونه واخلا خپونو کانو پوری، بیت الخلا نه واخلا تر بیت الله پوری، د محمد رسول الله مبارکی طریقې ژوندۍ هغه شته، خو ژوندي کولو والا څوک نشته، په هغې باندې عمل کولو والا څوک نشته. الله رسول فرمایي من احیا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. چا چې یو سنت طریقه زما ژوندۍ کړه، یو سنت طریقه، ما سره به په جنت کې یو ځای وي، هغې ما سره محبت کو. نو یو طرف ته حکومت دی، بل طرف ته جنت دی، یو طرف ته امتحان د حکمرانی متعلق راغی، د بادشاہت او د سلطنت متعلق راغی، بل طرف ته اهل بیت ولاړ دي چې کله په زړه کې د دنیا مینه راشي بیا پلار نم دس پورته کوي، د مور نم دس پورته کوي، د بچی نم دس پورته کوي. ولی دنیا ده، دا دنیا با موتا هلاکت ته رسي، د دنیا انجام نتیجه به تاسو وګورئ، ډیره خطرناکه نتیجه راوتو والا. زه اکثریت دا واقعه بیانوم چې یو کس دې خبرو ته ونه کتل چې دا حرام دي که حلال دي، دا سود دی او که سود نه دی، بس دې خبرو ته نه کتل، صرف پیسې راوړه. لکه نن سبا چې دا څنګه حساب شروع دی، نه مړه پیسې زما ترم دی، زما پلارم دی، زما رورم دی، زما هر څه پیسې. بهرحال ډېرې پیسې جمع کړي. نو اول چې انسان ته مال راشي نو ځان له ښایسته کور جوړ کړي، بیا ځان له گاڑی واخلي، همدغه شان ځان له کور جوړ کو، بیا لاړې گاڑی د کمپنۍ نه نوې گاڑی راویستو او په هغه گاڑی کې کور ته راغی. په دې خبره باندې پوهېږئ
چې کله زړه ته د دنیا مینه دن نشي. ما تاسو ویلي دي چې د دنیا ساز او سامان استعمالولو نه الله منې کړي نه. دا ګاډي هم زمونږ د پاره دي، دا کورونه هم زمونږ د پاره دي، د دنیا دا ټول سهولیات الله زما او ستا د پاره پیدا کړي، خو د محبت نه الله پاک منګ منع کړي چې ګوره د دې محبت لته به نه کوزوئ. او که لته د دنیا محبت راغې نو ستا په هلاکت کې به داسې شک نه لکه څنګه اوبو کې کشتۍ روانې بغیر د اوبو کشتۍ نه چلیږي، خو دا کشتۍ ځان ته د اوبه دننه نه پرېږدي. او که دا اوبه په کشتۍ ته دننه لاړې نو د دې کشتۍ په هلاکېدو کې څه شک شته؟ هېڅ شک نشته. همدقه شان د دنیا دا محبت که زما او ستا زړه ته دننه راغې، همدقه شان زما او ستا په هلاکېدو کې بیا شک نشته. اوس ګوره کور ته راغې په دې ګاډي کې ښځې سره ناست دی، ګپ شپ لګوي، داسې وړوکی شان ماشوم بچی هغې لوبې کولې، کور نه بار راوتی دی او لاس کې میخ دی او هغه میخ باندې د پلار د ګاډي په بانټ لګې دی، کرښې راښکایي. اوس د کپنۍ نه نوی ګاډی پلار رئیس دی او په ګاډي باندې چې کرښې جوړې شي نو تاسو ته پته ده امتحان دی. ها چې کله پلار راووتو او دا منظر یې وکتو و بدبخته داسې کې د ماشوم د لاس نه هغه میخ واخیستو او د ډېرې غصې د لاسې د ماشوم په لاس کې هغه میخ وردن نه کو. داسې څه شی دی؟ دنیا محبت دی، عشق دی، مینه ده. نن چې د رنګ زیړ دی پیسې نشته جیسے پلار چې د زوی نه خپه دی پیسې نشته، زوی چې د پلار نه خپه دی پیسې نشته، مور چې د لور نه خپه ده پیسې نشته، او لور چې د مور نه خپه ده. او دا جنگ جګړې دي، ټولې جنگ جګړې په دنیا دي. ډېر کم کورونه به داسې وي چې هغې کې جنگ جګړه په مونځ باندې وي، په بې پردګۍ باندې وي، په هغې کې زما عزتمندو د الله احکامات او د محمد رسول الله طریقې نه ژوندی کېږي. او هغې کې پلار جګړه شروع کړې ده. تاسو ولې د الله د دین نه خلاف زندګي تېروئ؟ داسې کم کورونه دي. هغه ماشوم لاس کې میخ دننه کو، ماشوم جاړي، په سلګو سلګو جاړي. زما محترمو بهرحال پلار غوسه سړه شوله، هغه ماشوم یو ډاکټر ته بوتلو، پټۍ مټۍ وشوه چې شپه پکې تېره شوله او سار شو. د ماشوم لاس دومره پړسېدلی دی، د ماشوم لاس دومره پړسېدلی دی، ماشوم جاړي، پلار هم پریشانه، مور هم پریشانه. اسپتال ته ماشوم بوتلو، چې کله اسپتال ته بوتلو ډاکټرانو وکتو، وایي د دې ماشوم د لاس ته کینسر لګېدلی دی. څه لګېدلی؟ کینسر. او دا لاس به کټ کوو، او که دا لاس هم کټ نه کو د دې ماشوم ټول بدن ته خطره ده. الله اکبر. ماشوم چې دا واورېده پلار ته وایي بابا جانا ما نه لاس مه کټ کوه، زه به بیا ستا ګاډي له ګوتې نه وړم. زما محترمو دا منظر پلار ګوري، مور ګوري، د پلار دماغ ویم ودنګل، د مور دماغ ویم ودنګل. په هغه ټیم باندې دواړه لیونې شول. نتیجه ډېره ګنده راوتو والا ده. دا واحد دین دی چې کم بچے دینداری پلار سبا په پیسو باندې جنگ جګړه نه کوي. د کم پلار په زړه کې د دین مینه وي هغه به بچی نه د دنیا څومره نقصان کېږي هېڅ پروا به نه وي، خو چې مونځ قضا کېږي د دې پلار په زړه باندې به تیاره وي، دا پلار به پریشان وي چې مونځ قضا شو. نو زما محترمو د دې محرم په 10 تاریخ باندې آغا حسین رضی الله تعالی عنہ د کربلا په میدان کې ډیر په بے دردۍ سره شهید کو. چې دی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره الله رسول ډیر پیار کولو، ډیر محبت کولو. الله رسول الله سی په منبر تشریف فرماو، خطبه ویلا چې پدې کې حسن او حسین ناروان دي. قسم د الله په ذات باندې دومره مینه ور سره کولا چې د منبر نه راکوشلو او زما عزتمندو دواړه وسی په غیږ کې راوچت ک یو په یو پتون باندې کېنولې بلې په بل پتون باندې. او به او فرمایل وی رښتیا الله په قران کې فرمایلی انما اموالکم واولادکم فتنه، چې تاسو د مالونه او تاسو اولاد دا فتنه ده. نو د حسین او د حسن هغه مینه محبت د محمد رسول الله په زړه کې دومره. اوس هغه مبارک هغه نیازبین وسی څومره په بې دردۍ سره یو له زهر ورک هغه زما عزتمندو په هغې سره شهید کو. او بلې په کمی طریقې سره زما عزتمندو مختصر شان واقع ز تاسو مخې تکدل غواړم.
الله رسول چې کله هم د فاطمه رضی الله تعالی عنها په کور تیریده او حسن او حسین به جړل نو فاطمه ته به आवाज کولو دا ماشومان غلی کدا ولی جړې دومره پیار به ور سره کول په خپل خېټه مبارکه باندې به دان وصیه چولیو او لوبه به ور سره کولی خېټه مبارکه به ورته بربنده کړي وخاره کړي وا او دا نصیب زما عزت مندو حسن رضی الله تعالی عنہ دغه ټیم کې معشوم دی او متیازي پیرا پرې خوستي الله رسول ځان به حال کړو داس ځان به حال او چې کله هغه معشوم متیازي ختم کړي هغه نه پسې اوچت کو سیټ ته کېنولو او زما عزت مندو خپل بدن مبارک او انزلو وای کما ټوپ وهله اس نه زما د بچی د نوسی متیازي بندي شوی نن موږ معشومان سره څنګه برتاو کو ها معشوم غریب پیسې غواړي لته ولور کېلته ولي سپېړه ور کېلته ولي معشوم غریب د پلار د نوم نه یریږي او نن خو مین دې الله دې معافیو کی په بچو باندې هغه غصې او هغه خیره ورته کوي چې زما عزت مندو هغه څوک دشمن او کافر ته ما غشان خیره نه کوي لکه چې دا خپل بچی ته د امور او پلار کمی خیره کوي نو دا تا خو د اخره وکړه خدا خیره یو ورځ داسې راتلو والادا چې دا په دې باندې قبليږي دا اوس کچا میوه ده نو کچا میوه څوک نشلې چې کله دا میوه په خشي به درنه خدای پاک خدای نه خواسته ستا د اخري به بیا لګي نو خیری نه دی کول پکار نو الله رسول کم اخلاق خو د خپل بیبي سره کم اخلاق عائشه رضی الله تعالی عنها سره ها او ته وای عائشه راځه چې لګه مقابله وکړو منډه وو او راځه یا رسول الله په دغه دوران کې د عائشه رضی الله تعالی عنها بدن مبارک دروند دی منډه وهي الله رسول ته نمخ کې شو وای عائشه اومه ګټله درنه اومه ګټله بیا زما عزت مندو بل داسې موقع راغه وای راځه چې مقابله وکړو بیا مقابله دوانو منډه وهله زما عزت مندو عائشه رضی الله تعالی عنها ته نمخ کې شو وای یا رسول الله اومه ګټله درنه دا صرف یو سبق امت ته پرېږدي امت ته یو سبق پریدي نن من خپل بیبيانو سره کم برتاو شروع کړي اخو اسیم د غسی پختې نه پیدا دي او منګه دا غس دا کګه پختې دا زما عزت مند دا نیغول غواړو دا نیغيږي نه دا به ماتيږي اخلاق انسانیت برداشت نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک اخلاق خپل امت ته پریخو دي هغه دو نوسی چې زما عزت مندو د جنت د نوجوانانو سرداران د کربلا په میدان کې مختصر وخت کم دی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې وفات شو نو داغې نه بعد یزید زما عزت مندو د باچاهت او داغې خواهش پزړه کې را پیدا شو او باچاهت هغه خپل ځان طرف ته زما عزت مندو منتقل کول غوښتل نو ولید را غوښت ورته وی لاړ شه عبد الله ابن عباس کم چې د ټول نه بهترین مفسر دی او دا را وغواړه چې دا زما په لاس باندې بیتو کی زما دا باچاهت قبول کی عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ حسین رضی الله تعالی عنہ وی دی را وغواړه چې دی زما په لاس باندې بیتو کی یعنی بیت ستوي د الله او د الله پر رسول باندې قسم کول چې ستا بغاوت ستا نافرمانی بزنکم او ستا اطاعت بکم چې څنګه ستا خبره د هغه شان بزغ داغه دلاندې زندگی تیروما یعنی حلف نو حسین رضی الله تعالی عنہ سام انسان خو نو هغه د اهل بیت نو او زما محترمو دی دا موقع غختلا چې حسین رضی الله تعالی عنہ بیت کی نو زبا عام انسانانو تویم چې حسین رضی الله تعالی عنہ بیت کوي زما باچاهت تسلیمي تاسو سوکې چې تاسو زما باچاهت نه قبلوي نو زما محترمو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې تشریف فرما دی چې یو راضي بل راضي او دغه خبره کوي او عبد الله بن زیاد دا گورنر یزید ام د دې خبرې د پاره کوفی ترا اولېګو چې د کوفی خلکو زما محترمو حسین رضی الله تعالی عنہ پسې لګیو کاغذونه لېګل پیغامونه لېګل چې ته کوفی تراشه موږ به تعالی سات درکو ستا پلاس باندې به بیت وکړو او موږ به یزید سره چې کوم دې مقابله وکړو
زما عزتمندو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلته ډیرو صحابو بار بار منی کولو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه د محمد رسول الله حدیث ځان ته مخې مخې تکولو چې د مکی مکرمه په دې پاک ځمکه باندې د حرم شریف په پاک ځمکه باندې جنگ او غارت چې چاو کو نو دا به یو ګډ وي نو زه ګډ ځان جوړول نه غواړم. زه خپل وینا د مکی مکرمه په دې پاک ځمکه باندې تویول نه غواړم. هغه زما عزتمندو کوفی طرف ته تللو خو صحابو منی کولو. صحابو بار بار منی کولو چې ګورا د کوفی خلکو ستا پلار شهید کړي دي, د کوفی خلکو ډېری غداري نکړي دي او ته مې ربانی او کوفی طرف ته مزه. زما عزتمندو حسین رضی الله تعالی عنہ مسلم بن عقیل دا اول اولیگو چې تجاج پړتال واخلا چې د کوفی خلک رښتیا ما سره محبت کوي, ما پلاس بیت کوي, ما سره هر رقم قربانی ته تیاریږي او کنا اسی پلان جوړی لګیا دی. نو چې کله مسلم بن عقیل راغی نو زما محترمو تقریبا اتل الزر خلق داغي استقبال وکړو او داغي پلاس باندې بیت وکړو. خو چې کله التنا عبید الله بن زیاد گورنر راغی او د حکومت لک زور راشي نو بیا زما عزتمندو مسلم بن عقیل دا چې کله ودرېدو په جماعت کې بیان کولو نو ټول 1500 کسان هم بیا مخامخ نو. چې کله د اینډ د جنگ موقع راغه, مقابلی وخت راغی, د قربانی وخت راغی, د اتل زرنا 1500 بیا جوړ شو او په 1500 کې زما عزتمندو یوم پاتې نشو چې هغه مسلم بن عقیل سره چې کوم د شاپه شا ولاړ وي او مقابله ته سینه را مخ کې کړي وي هغه یو سیر ته شو بلبل سیر ته شو زمون سکار دی لکه دا نن سبا. ابي دیگر صاحب رحمت الله علیه فرمایل کنه دینی یو مسله وا نو ټول مقتدیان ویل چې نو دا به دسی کیږي, فوج ویل چې نه د جمعې بیان باندې کیږي یا د جمعې د اموز باندې کیږي, په دې جمعات کې با ټول لا پاسېدلې موږ دا سرونه قربانو. و چې کله فوج راغی او لږ زوري پیراوسته نو زما عزتمند ټول یو طرف ته شو. بجلیګر رحمت الله علیه فرمایل زبل طرف ته ځان لا پاتې شو. و ما ته وی چې بجلیګر څه وایا کنه وې زم روغ انت کې راوړې دم داغي پډله کې ودرېدم کنه. و ما ته وی بجلیګر څه تخم واوړې دیغي سودرې دي. نو ما ورته ویل چې د بی غیرت قوم امام چته غیرتی کې دی شي ټول یو طرف ته شو. زما سکار دې ځان لا لانجی ګورم بس ما مقتدیان چې داسې دي بس زم ور سره هم داسې خیمه. نو حسین رضی الله تعالی عنہ مسلم بن عقیل زما عزتمندو لګلې دي او التا دی عبید الله بن زیاد ډیر په بی دردی سره زما عزتمندو مسلم بن عقیل هغه شهید کړلو او د کربلا په دې میدان کې ځان له حسین رضی الله تعالی عنہ نه دی شهید شوی, د علی رضی الله تعالی عنہ سلور زامن نورم په دې میدان کې شهیدان شوی دي. اهل بیت او ټول مسلمانان دي, ګوره مسلمانان دي خو د حکومت په نشه کې دومره پریوتی دي د دنیا په مینه کې محبت کې ماته اوس ویلې چې بیا د پلار نه سړی تیریږي د مور نه تیریږي. نو خلکو ورته ویلي دا تاسو کې لګیای اهل بیت او بیا حسین رضی الله تعالی عنہ خدای نه خاصه ته لګي دا غي مقابله تر مخ کې کیږي او ته یو طرف ته حکومت ته وي ښا وي بل طرف ته جنت ته زه جنت اخستلو د پاره تیارم. ډیر زما عزتمندو داسې مسلمانان تقریبا 72 او 22000 72 مسلمانان هغه د حسین رضی الله تعالی عنہ په سر باندې ځانونه قرباني او 22000 د هغه یزید د طرف نه زما عزتمندو د دې مقابله تر مخ کې شوی دي. د محرم نه پی او په باندې کړلې په حسین رضی الله تعالی عنہ باندې او به په باندې کړې دي. دا غي زما عزتمندو خورم ور سره دا زینب رضی الله تعالی عنها ام ور سره دا ما شومان دي ور سره زین العابدین دا حسین رضی الله تعالی عنہ زوی دی ور سره او دغه سلور زامن د علی رضی الله تعالی عنہ عباس بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی دیم ور سره زما عزتمندو په دې کربلا په میدان کې هغه شهیدان شوی. د اهل بیت د محمد رسول الله په خاندان باندې یو قیامت محرم الحرام په دې لسمه ورځ باندې دا شوري په ورځ په دې ورځ باندې به قیامت هم قایمي. دا د جمعې ورځ وا چې د حسین رضی الله تعالی عنہ
وینه زما عزتمندو ډیر په بې دردۍ سره توی کړلی شو، ډیر په بې دردۍ سره د حکومت په باره کې زما عزتمندو حسین رضی الله تعالی عنہ 9 محرم پشپه باندې ټوله شپه به الله ته ولاړ دی، زما عزتمندو لګیا دی په مونځ باندې، او بیا خپل خور بیبي ته زینب بیبي ته وایي چې ګورې معمولي غونته کې د جړا اواز ستاسو زه وانورم، معمولی د جړا اواز تاسو بهر ته ونوځي، ماشومان دي چې کم دی کنټرول کې کا، نن موږ باندې قرباني راغلی ده، زما پلار د الله د دین د پاره قربان شوی دی، او ما ته پته ده چې زه به هم قربانېږم. وجه څه ده چې یو طرف ته زما عزتمندو 72 کسان او بل طرف ته 22,000 کسان چرته کیږي، ښکاره ما ته پته ده چې زما همدا آخري ورځ ده او سبا به زه شهید کېږم او سبا به زما دارونه شهیدان کېږي. خو لیکن ما تاسو ته وویلې چې زما عزتمندو د هغه غدار د هغه فاسق او فاجر باچاهت قبلولو نه، چې هغه فاسق او فاجر دی یزید زما عزتمندو د الله هغه حلال کرده احکامات حلال کرده شیزونه د حرام کول غوښتل، هغه د الله د طرف نه حرام کرده شیزونه د حلال کول غوښتل، دا غانې بجانې، دا زما عزتمندو زناګانې، دا شرابونه، هغه ذات طبیعت والو او حسین رضی الله تعالی عنہ ورسره دا خبره نه تسلیموله. دا خبره ذهن کې کېدی نن چې د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف تاسو لګئ نو اول الته وګوره چې حسین رضی الله تعالی عنہ هغه سره بیت نه کوي لګیا دی، د هغې باچاهت نه قبلوي، هغه وایي دا باچاهت مال راکا، څومره دیندار سړی باچاهت باندې قائم مقام شي باچا شي نو هغه به زما عزتمندو نظام به د دینداري راولي، د هغې نه به د دینداري طلب کې، نو چې یو سړی خپله فاسق او فاجر دی او بېدینه دی نو هغه دینداري راوستی شي، هغه حیا راوستی شي، پرده راوستی شي. اوس یو طرف ته عمران خان ته وګوره، د هغې دې مخ ته وګوره، د هغې کردار ته وګوره، بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته وګوره، د هغې په دې سر پټکي ته وګوره، په مخ باندې ګیري ته وګوره، د هغې کردار ته وګوره، نن تاریخه پورې نه دې ورله خور کتلې، نه دې ورله ښځه کتلې، نه دې ورله بله لور کتلې، تا ته زما عزتمندو عملي ژوند وښودلو، داسې عملي ژوند دې درته وښودو چې خپل په سر پټکې په سر کړی دی، خپل بچو ته هم پټکې په سر کړی، خپل علم کړی په بچو هم علم کړی. یوسف رضی الله تعالی عنہ دا نه ویلې چې ما وزیر خزانه جوړ کا، هغې خواهش نه وکړی چې نن زمونږ عالم خواهش کوي نو ته ورته وایې چې د علماو په سیاست کې څه کار دی. نن زمونږ دا نوجوانان دا تتر پتر شوي دي، والله د دجال فتنه هم راښکاره کېدو والا ده. ته بل طرف ته سوچ نه کې چې زما عزتمندو لږ ساعت د پاره په ټیک ټاک کې معمولی یو ویډیو اپلوډ کا، په لکونو خلکو وکتله، په لکونو خلکو لایک کړه، په لکونو خلکو فالو کو، پته به دې لګي دا هم یو طرف ته حسین دی بل طرف ته یزید دی. زما عزتمندو پر رب کعبه قسم ډیر یو لوی عالم ما ته دا خوب بیانولو چې زما عزتمندو وی خوب مې کته چې دا عمران خان په یو خر باندې ناست دی او مولانا فضل الرحمن صاحب دا خر اوچت کې سره د عمران خان یو لوی دریاب یې هغې ته وروغورځوي، داسې دا تر هغه پورې د دې نه به نه قلاریږي تر څو دا فتنه ختمه کړې نه وي. دا لوی فتنه وه، دجال به هم راځي، دا تاسو منئ دجال سره به دا اختیار وي چې تا به مړ کوي دوباره به دې راژوندی کوي. څومره لوی امتحان دی، ته به ډارې خوېږي که نه به خوېږي، ته به وایې چې والله دا وګوره دا خو د الله نه بغیر داسې خو څوک نشي کولی چې ژوندي کول هم کوي مړه کول هم کوي، خو دا ژوندي کول دا مړه کول دا به یو ځلي، او بیا چې کله دې ورسره ومه دا به تا ته به وایي ما خدای ومنه، ته چا خدای منلی؟ خدای خو هغه دی مړه کول کوي ژوندي کول کوي، وایي زه مړه کول کوم، وایي ته ما مړ که مړ به کي دوباره به را ژوندی کي. اوس خو مې ومنه، وایي او مې منلې، بس لاړو وښودو، هغې سره به جهنم هم وي جنت به هم وي. دروغ زما عزتمندو د دروغو جنت کې به دا انسان ورواچي، الله پاک به د هغه ځای نه اوچت کي او حقیقي جهنم کې به ورواچي. دا امتحان دی که نه، د دنیا دا ټول سیسټم امتحان دی. هغه وګوره حسین رضی الله تعالی عنہ الله بچکولی نه شو، الله پې د اسمان نه غورځولی نه شو. هغه ابرها لښکر چې په خانه کعبه باندې راغی په ایمان ووایه، الله ابابیل راولېږه په وړو وړو کاڼو باندې د ابرها لښکر الله تباه کو که تباه یې نه کو. دا د عبرت په طور باندې د یو سبق په طور باندې الله امت ته زما عزتمندو خپلو بندګانو ته ښیي
چې ظالم هم وګورئ مظلوم هم وګورئ. دا یو نظام الله چلول غوښتل، دا د قادیانیانو دا لبه و لهجه ده چې د مولا دوړ د مولا منډه دا به جماعته پوری. نو په ایمان ووایه چې دا ګیري پټکي والا دا د قرآن او حدیث نه خبرداره سړی اسمبلی ته لاړ نشي باچاهت اونکي. نو دا نور خلک زما عزتمندو اسلامي نظام راوستی شي هلته په افغانستان کې شیعهګان ناوتي دي ماتم کو شهزادګان مجاهدین پې راوتي دي پیشوي دا لواګانې او دا کیرونې ولا په اثر وراوړي ورچې مزه داسې کوي. دلته خو پاکستان کې تاسو وګورئ دې شیعهګانو دپاره زما مسلمان دفاع دپاره ولاړ دی لاس په ماشین باندې شیعهګانو ته څوک نقصان ونه رسوي. تا ونه کتل په جمرود کې جماعت داسې زما عزتمندو ریزه شو. زما د جماعت دپاره څوک دفاع کوونکی نشته محافظین نشته. ټول پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. عجیبه خبره ده مسلمان غیر محفوظ او چې کوم قادیانیان دي شیعهګان دي د اسلام دشمنان دي هغه دې محفوظ وي. دا زما عزتمندو دا څومره د افسوس مقام دی دا څومره د خفګان مقام دی. زه اکثریت دا خبره کوم پرون شب جمعې له تلم او الته یو نوجوان ناسره میلاو شو قسم د الله په ذات باندې چې هغه نوجوان مسلمان او د شیعهګانو نه متاثر و. ما به تاسو ته ویلي دا خلک به تاسو ته جنکۍ پیش کوي مال به پیش کوي عهدې به پیش کوي تاسو نه به ایمان اخلي. اوی د ایمان سودا دې وکړه قسم پر رب العالمین ایمان چې چا راوړی دی دې پسې د جنت انتقال شوی دی. ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حدیث کې فرمایي من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. چا چې یو ځل پوره زندګۍ کې کلمه طیبه ویلې وي هیڅ مونځ نه یې کړی یوه روژې نه یې نیولې هیڅ خیر کار یې نه یې کړی خو صرف په ژوند کې څه ویلې وي کلمې ویلې وي. د کلمې طاقت د کلمې فضیلت واوره دا به ضرور په جنت کې داخليږي. او چې کوم کافران دي او دا مرتدین دي دا الله وعده دادا جنت خوشبو به مرانه بوی نه کی. نو ما ته ویره جی هغې دا کول نو ما ورته ویلې خبې متاثره کړې وي او جی متاثره کړې مه وي. زمونږ دا نوجوانان والله بیا فوراً ورته لګې شوم د اسلام تاریخ مې ورته مخې ته کېښوستو د محمد رسول الله سیرت مې ورته بیان کو د محمد رسول الله مبارک اسلام مې ورته په مختصرو الفاظو کې څه کې ان الدین عند الله الاسلام. دا موږ مسلمانان کمزوري والله زمونږ په حقیقي معنو کې که موږ اسلام په خپل ځان کې راوستو والله نومې کافر به پاتې نه شي ټول به په اسلام کې داخل شي. دا چې نن زمونږ خپل مسلمان مرتد کېږي خو موږ په کور کې اوس که د بعد ملک نه یو کافر راشي تا ته وایي ما ته اسلام وښایه ته ورته پاکستان کې اسلام شته په پاکستان کې کوم ځای کې اسلام وګوري یا په اسلام باندې عمل کول والا کوم ځای کې وګوري تا ته وایي یو کلی راته وښایه کلی نه شي خو یو کور وښایه په یو کور کې د محمد رسول الله مبارکې طریقې کوم دي چې ژوندی کېږي. په یو کور کې یو ورور به یو طرف ته رواني بل به بل طرف ته رواني کینه بغضونه حسدونه نفرتونه دا اخلاق دي دا د محمد رسول الله راوړلی شوی دین دی. دا چرتم نه دی د مسلمان نه مخ اړوه دا چرتم نه دی مسلمان له دوکه ورکوه دا چرتم نه دی د خویندو په حقونو باندې د خېټه اچولې ده دا چرتم نه دی نابتولتې کمې کوه دا چرتم د محمد رسول الله راوړلی شوی دین نه دی. تسبیح پیری دل نہ پیرا سجدہ کیا تو کیا ہوا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب مسلمان بول گئے. نن هغه مسلمان څه شو ما ورته مونږ خو دومره تکړه نه یي چې کافر قادیانه شیعه د ځان نه متاثره کو او هغه کلمه ووایي مسلمان شي خو موږ واړئ موږ د خپل دین نه واړئ. زموږ څومره مسلمانان تیر کال کې 100,000 مسلمانان قادیانیان شوي چا نه تپوس وکړو چا نه تپوس کې ما تاسو ویلي چې زما عزتمندو دی ونې ته چا ویلي ونې ته چې وړوکې تبرګې راپاسي او تا ټوټه کی دا ونه ورته وایي دا تبرګې زما هېڅ هم نشي کولی خو چېرته زما د بدن حصه د سره نه وي دا لاس کې دا زما څه نشي کولی. زما نن خپل مسلمان په ما باندې ګزار کوي
په اسلام گزار کوي. والله بالله ثم تالله اسلام ته چې څومره نقصان رسی، دین ته چې څومره نقصان رسی، جماعت ته رسی، مدرسې ته رسی، ګیري ته رسی، پټکی ته رسی، حیا ته رسی. زما عزتمندو د دې پدې کې د مسلمان غټ کردار دی. مسلمان پدې کې د مسلمان غټ کردار دی. نو عالم په سیاست کې سکار دی. عالم چې عالم سیاست ته ونه وته ما پسې ګیر چا پیر زما عزتمندو 13 پیرم یو کلیپ کړو وره مولانا صاحب ډیر خوښ شوی. ما ویلې ما دی الله و مرتد دنیا نتیر کی چې په دې خبره چې دا مولانا صاحب ته کنزل کې رد بدی وي هغه سپکاوي کې ته د دې خبره باندې ایمان نخلاص شوی نه. ایمان نخلاصيږي خزه در باندې طلاقيږي. نو زخو ما د پاره فرض جوړیږي چې ستاسو د پاره میدان تراشم، ستاسو دفاع وکم. زما رور مسلمان کوم طرف ته روان دی؟ نو زما عزتمندو بی دینه سړی دین راوستې شي، بی دینه سړی د قران او حدیث ته ناخبره سړی اسلامی نظام راوستې شي. نو بیا ولې پس روانه؟ والله ز الله تجهلم قسم د الله په ذات باندې یا الله هغه مسلمانان دي زمونږ د دې نوجوانانو د زړونو د عمران خان نه تور کا الله د عمران خان نه د زړونو واړه. دا خو لوی فتنه کې مبتلا دي. زمونږ د زکات خبره اوري زکات ور کوي، د حج خبره اوري حج کوي، زما عزتمنو مز کوي. دا ډېرې خبرې زمونږ مني. او چې د سیاست ته مولا سیاست کم ځای کې راغلی. او زه تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق د لاس ته نیولې دی. ابو بکر صدیق خوب ګوري او د جهنم چکر ورکو. په جهنم کې داسې خلکو قتل چې هغې کې زما عزتمندو د څه خلکو چهرې د خنزیرانو دي. وایي ما تپوس وکړو چې یا رسول الله د دې دا چهرې د خنزیرانو دي او د جهنمینو وینې زوی په دې باندې سکلی کیدی شي. الله رسول فرمایل دا هغه خلک دي د دنیا په ژوند کې خپل علماء کرامو پسې به ردی بدی ویلې، کنزل به کول، سپکاوی به کول، زی په زی باندې پوله پټي باندې اجره باندې نن په هر زی کې بس زما عزتمندو مولا عالم مولا ډیزلی او پلانکې دا چرته دی هغه چرته و د الله بنده د الله نه یریږي. ادا مفتی محمود رحمت الله علیه د یو لوی بزرگ زوی دی. ته خو خپل کردار ته وګوره. وی مولیانو څوک زورتیم تاسو وکړو. زما عزتمندو د الله د رضا دپاره دلته محمد رسول الله دا خبره ونه کړه چیرې سیاسي علما یا غیر سیاسي علما پسې کنزل دا خبره نه ده کړې. ما تقسیموي چې کوم اوس الانکې پلکونو خلک زما ویډیوګانې لایک کوي، دا پکې کسان پیژني ما لایک کوي ماشاءالله جزاک الله. ما ته د سره ماشاءالله جزاک الله ونه لیکي چې زما قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب هغه حسینه چهره، هغه مبارکه هستی، هغه سینه د علومونه د حدیثونه د قران نه ډکه ده. زمانه زیات په علم باندې په قران باندې حدیثو باندې هغه پوهیږي. هغه پسې خلک ردی بدی او کنزل کوي او زما عزتمندو غلط کمنټونه کوي. ما پسې د سر کې وکي خو ان شاء الله زمونږ د مسلمانان با آینده د پاره په فتنو کې به نه مبتلا کیږي ان شاء الله العزیز. د علماو سیاست به منو ان شاء الله ان شاء الله. غواړي چې په پاکستان کې اسلامي نظام راشي، غواړي ان شاء الله چې په دې اسمبلو کې دا پټکو والا ګیرو والا ناس خون کوي کنه کوي دا عالمان په اسمبلو کې ناس مذهب کوي کنه کوي. الله دې اسلامي نظام راولي، الله دې په پاکستان کې اسلامي نظام راولي چې په دې تانو کې علما ناس یو فیصله کوي خوند کوي کنه کوي. نن زما عزتمندو برید بخریلی ګیره بخریلی زی په زیبه زما مرور مسلمان زما خويندې میندې بی عزت کیږي. ادا قران نه خبر دی، ادا انسانیت د محبت نه خبر دی. چې کم سړی ته خبري کنه او په کرسي ناس دی هغه به لا مزه کوي، هغه مطابق فیصله کوي به لا مزه کوي، د قران مطابق فیصله کیږي به لا مزه کوي. اوس په افغانستان کې وګوره رورو خبر راغله او ان شاء الله ان قریب زما د مولا نمبر را روان دي ان شاء الله ان قریب. او به بس تاسو ته اوخم هغه خلکو مجاهدین طالبان او ملک افغانستان دا څنګه ته چلول په ایمان او افغانستان په ترقی روان دي کنه دي روان څومره په ترقی روان دي. د الله مدد دی ور سره، د فرشتو په ذریعہ سره الله مدد کوي. هغه خلک وګوره نن چې چا دنیایي تعلیم نه وی کړي، چا ټیکنالوژي او زما عزتمنو اے بی سی ډی نه ویلي، هغه الیکشن ته نشي ودرېدی. تعلیم موږ صرف
دنیا تعلیم ته تعلیم وایو، قرآن او حدیث ته څوک تعلیم نه وایي. د اولا نه ونیسه تر دورې حدیثه پورې دا تعلیم نه دی، دا تعلیم نه دی. نو زما عزتمندو ان شاء الله خپل بچی به حافظان جوړو، عالمان به جوړو، ان شاء الله د دې خلکو سره به محبت کو. اوټ به زما عزتمندو صرف د کتاب وي، قسم پر رب العالمین دا اوټ کتاب لورکا، علماء لورکا، د دې اوټ ته زموارم د الله په ذات مې دې قسم وي چې یو خبره د اسلام او د دین د پاره په اسمبلی کې اوچته شو، ستاده دې اوټ حق ادا شو که ادا نشو، ادا شو که ادا نشو. په لارو کوڅو په ټاسمامرو زه په دې سکم دا هر څه خپل کار کوي. زما دین اسلام په خطر کې دی، زما جماعتونه په خطر کې دي، او چې کلم په دین اسلام باندې وار کیږي یا زما عزتمندو یو ځای کې جنگ او غارت وشي، یو ځای کې خودکش حمله وشي، څه وشي، بس ټول مولا چرته دی، مولا چرته دی، مولا چرته دی. او هلته وایي د مولا سیاست کې څه کار دی، او چې تلمی اوټي بل چاته اچولی او ګیلې د مولانا لکوي. اوټ خو مولانا له ورکه بیا وګوره چې څه کوي درله. زما عزتمندو آغا یزید حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر په بېدردۍ سره شهید کړو، او زما عزتمندو نه کفن وشو نه دفن وشو، همداسې زما عزتمندو په ځمکه کې ښخ کو، همداسې او د پاسې پې اوبه واچولي چې همداسې دا زما عزتمندو د دې دا غوښه دا اډوکي دا هر څه ختم شي. حسین رضی الله تعالی عنہ زما عزتمندو آغا د جنت د نوجوانانو سردار په دې خبره باندې زما عزتمندو ډیر په بېدردۍ سره شهید کیږي چې د دې فاسق او فاجر لغړ تغړ هغه نظام هغه نه غوښتل. ورته وایي ابوبکر صدیق خلافت کړی دی علی الاعلان، هغې ټولې دنیا ته اعلان وکړو چې زه بادشاه جوړېږم. د چا خو اعتراض نشته، د چا اعتراض نه و، ټولو د ابوبکر صدیق په لاس بیت وکړو. عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغی، هغې علی الاعلان ټولو ته اعلان وکړو، ټول د هغې په لاس بیت وکړو. بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی، هغې کې علی الاعلان. ته پکې څوک چې ته اعلان نه کې، ته مې اعلان وکړه که نه، یزید ته وایي حسین رضی الله تعالی عنہ همدا ورته فرمایي ته مې اعلان وکړه، ته مې اعلان وکړه چې ټول بندگان د الله په تا باندې متفق وي او تا بادشاه جوړی، او تا ته چې کوم دی دا سلطنت در سپاري، زه به سر کې چې کوم دی تا سره بیت وکړم، زه به سر کې تا ومنم. چې هغې دې نه مني او علل اعلان دا خبره نه کې، نو زه خو څه عام سړی نه یم او زه په تا په لاس بیت وکم او تا تسلیم کم. نو دا خو یو دلیل د عامو خلکو دپاره جوړ شو چې حسین رضی الله تعالی عنہ اهل بیت دی، د محمد رسول الله اولاد دی، هغې د یزید بادشاهت تسلیم کو. نو راشه موږ به هم تسلیم کو، موږ به هم تسلیم کو. ګوره چانس زما عزتمندو جواز جوړ شو که نه، جواز جوړ شو. نو په دې صورت کې به انشاءالله العزیز د دې خلکو مقابله به کوو. انشاءالله د الله نه به غواړو چې فتنو کې زما عزتمندو موږ او تاسو مبتلا نه شو. فتنې به راښکاره کېږي که نه به راښکاره کېږي. اوس په دې ناستو کسانو کې تپوس کوم، سوای د دې جومات والا دا مېلمانه دي، تاسو کې سورت کاف چا ویلې؟ جی زما شرف قاری صاحب ویلې. د دې واسطم د قرآن سره ده، مدرسې سره ده، تبلیغ سره ده. سورت کاف ویلې او ما ویلې. تاسو کې سورت کاف چا ویلې؟ او امیر صاحب سورت کاف چې څوک وایي د فتنو نه به محفوظ وي که نه وایي؟ نو دې خو ویلې نه دی، نو دا په فتنو کې مبتلا کېږي که نه به مبتلا کېږي؟ پوه شئ که نه؟ تاسو په فتنو کې نه مبتلا کېږي. اوس په دې دومره لوی مجمع کې چا سورت کاف نه دی ویلی؟ تا ته محمد رسول الله فرمایي چې یو جمعې سورت کاف دې وویلي، بلې جمعې پورې به د هر رقم فتنو نه ته محفوظېږي. نو فتنې به راښکاره کېږي که نه به راښکاره کېږي؟ ته خو په قرآن پوهېږي نه، نو ته به سورت کاف څه وویې؟ او بس لنډه دا سپکه خوله علماو پسې راتاوي، دا سپکه خوله پلار پسې، مور پسې، د جومات امام پسې، آخر خاتمه به دې په کفر وشي. ان شاء الله العزیز آینده دپاره به د سورت کاف اهتمام به کوو ان شاء الله. او دا بدبخته به ځای په ځای باندې دا شیخان دا به عزتمندو ماتمونه کوي. د دې جلسو له به نه ځو، ټیک ده؟ حرام دي. په دې خبره پوهېږئ؟ په دې خبره پوهېږئ؟ زما مسلمانان به د دې خلکو جلسو جلوسون له نه ځي. دې باندې زما عزتمندو د هغې رنګ چړاویږي. ګورې په زړه کې د هغې محبت پیدا کېږي چې ته هغې ته ګوري، تاله به یو د هغې هغه ناز او ادا به خوند درکړي، خدای ناخواسته د هغې سره به د محبت پیدا شي او ستا هغه طرف ته به زړه میلان وکړي. او بله دا کیرونه، دا روجې پخول، دا ځای په ځای سبیلونه جوړول، دا نشته، دا ټول حرام دي، دا بدعات دي، د دې نه ځان بچ کول پکار دي. ها زما عزتمندو محرم الحرام 10 تاریخ سبانه تاریخ دی ان شاء الله العزیز. نن روجا سبانه روجا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي چې زما عزتمندو د محرم الحرام 9 او 10 روجه چاونی ولا الله جل جلاله به د یو کال
څومره لوی فضیلت ته د تیر شوي یو کال ګناهونه به الله معاف کی او بیا زما عزتمندو په خپل اهل او عیال باندې په دې ورځ باندې پښمنی کی روزماتي ټیم کې وسعاتو کی یعنی خشه پوخ کی خشه چرګ راوړي غوخه راوړي روټ وغیرہ خپل وس مطابق دانه چې تزان خوار کې او بس ډبل کوشش او سخت پزان تیر کې نه جنا خپل وس مطابق وستي کیږي اچار دی ولې د وسنه کیږي اچار راوړه د وسه دي چې کم دی یو 500 سپو چې کم دی بازاري کلول چولی کیږي هغه راوړه بس یو پلیټ پکې زیات کیدا الله ته وایي چې الله دا مې د وسو ان شاء الله وګوره دې کې زما عزتمند دوه کسان ما سره گواهان دي چې هغه وسعت کړي په اهل او عیال باندې فراخي کړي دا عاشورې په ورځ باندې نو آی کې سفیان ثوری رحمت الله علیه او جعفر رضی الله تعالی عنہ دي چې موږ په دې خبره باندې عمل وکړو موږ په خپل اهل او عیال باندې فراخي راوستا الله رب العزت زموږ رزق فراخ کړل نو که تاسو غواړئ نو ان شاء الله اهتمام وکاو کنه ان شاء الله یا نهما لسما روزه نن او سبا یا چې کوم دې سبانه او بل ورځنه یعنی د يهود سره د مشابهت نه الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د عاشورې په ورځ باندې موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات میلاو شو موسی علیه السلام نو په دې بنیاد باندې هغه يهوديان روزه نسی نو موږ تاسو له یو روزه زیات نیول پکار دي او اوس خو يهوديان چرته روزي موجي نه نسی کچا دا سبانه مونی ولا بس کافی ده دې خبر ورسېده چا سبانه روزونه ولا دام کافی ده او که ور سره نسی بیا بل روزه نه ونیسی یا چې کم دې نن به خلک روزه شوي وي او ور سره سبا نه روزه ونیسی الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب